شفاخن تاسو تقریر مو کو یو خو دغه امریکای چې کوم بیانیه د میزایل حواله سره کنه سر نه پدې زما په خیال دا ډېر د افسوس خبره ده چې په داسې وخت کې چې د دې ضرورت نو دا کوم پابندي چې لګولې ده د دې ځنیم پیجې څه مقاصد وو او دا خو ضرور ده چې دې خطې کې به د امن توازن چې دی او دا کم دلته چې کوم صورتحال دی هغه کې به ضرور فرق راځي او دا موږ ته قابل قبول نه دی دا ویل چې دا میزایل چې دی دا په امریکای پورې هغه کوي دا خو عجیبه خبره ده چې دوی دامرا هغه شوی دی چې بای اوسه پورې خو پاکستان د دوی هغه کې مرګرو دا وار ان ټیرر کې او ورسره شانه بشانه دوی به همیشه تعریف کا اوس دا د خبره راغله چې بای مونږه تاسو باندې پابندي لګاو نو آیا دا هندوستان طرف ته راتله هغه چې هغه طرف ته غکول او هغه له تعاون ورکول هغه د پاره دا هغه لګیدل پابندي او د کې زموږ په خیال زموږ حکومت لم پکار دي چې ډېر موثر طریقې سره اقدامات واخلي دا زموږ د قوم د قوم مشکلات او د قوم چې کوم زموږ نظریه ده دغه خلاف یو لوی مهم دی او د کې پکاردار چې زموږ وفاقي حکومت په دې کې خپل یو خو موثر کردار ادا کړي. شفاخن سبا بیا روز ورکړه سیول نافرمانه مسافر ته چې پیسې مرا لګا یوټیلیټي بل مداخله او مخکیم داس یو اعلان کړو د خپل رخایه د خپل مفاد لپاره د مل سره مل دښمنی نه خبره ته مذاکراتو پیشکش کیږي نو یو خدا چې مذاکرات او دمکیانه یا نافرمانی دا دواړه په یو وخت کې نشي چلی دي خو دوی د مذاکراتو واقعي هغه خواهشمندي موږ هم دا غواړو چې مذاکرات وشي خو په دې طریقې سره نه چې ته دمکیم ورکې او چې ما سره مذاکرات وکړه او کو نه کنه زدا کومه د سیول نافرمانی کومه دا صحیح طریقه نه ده د مخکم چې دوی سیول نافرمانه هغه کال ورکړو هغه ناکامیاب شو او اوس هم ناکامیاب کیږي او صرف د دې لپاره چې زمونږ لیډر هغه په خپل وایي چې به زما رهایی لپاره دا جدوجہد وکړي دا زما په خیال مناسب نه ده زه د وخت کې کو سپیکر په هغه کې کمرې کې د مذاکراتو یو سلسله شروع کېدو غواړي نه پکاردار چې هغه ته هغه کې توجه ورکړي او د ملک سیاست کوي نو پارلماني سیاست او پرمن سیاست دا غوي حق ته او هغه لپاره پکاردار چې دوی حل سره وکړي